ستاسو بالکل ایگزیکټلی دا ما دلته ګوره تاسو توصیف زه عثمان سر تاسو عثمان ستاسو عثمان نوم دی تاسو د 18 سالې وئ تاسو پېښور یې وئ تاسو د سټوډنټ دی نن چې دی 23/5/2021 تاریخ دی بیا تا ته چېرته مخکې ټي بي هم شوی و شوی و که نه د سینې ټي بي ته شوی و خو دا سینې ټي بي خو یې ته نه ویلی چې ولې وشو بیا تا شعر یې هم تېر کړی که نه شعر او په خولې دې هم تېره کړې نه دا ما د والد صاحب د ویډیو بیا ته انډرال خوري دا چیزونه خوري په ټول عمر کې به ستا تقریبا 1 लाख روپۍ لګېدلي خو ښه نه منډه نه شوی او لاسونه دې رپېږي دا دي که نه اصل د دې ماشوم هم عثمان نوم دی که نه د دې څومره عمر دی 15 کاله دا موږ پروس کال په جولای کې کتلی و دې دلته د انګو کې پېښور وغیره په دې په ټول عمر کې زموږ د کتلو نه څومره خرچه راغله ستاسو کې نه ښکارئ ته نشته ته ستا نشته رښتیا رښتیا وي 25 लाख کمې جاپانۍ کو پاکستانۍ جاپانۍ پیسه ډېره کمه ده پاکستانۍ دا ماس دې ولې لګولی کرونۍ د وجې نه په شو دې ستاسو ماشوم چې کله موږ کتلی و په دې کې هارمونډي ورته وایي د نور نه جوړېږي هغه پکې نهه و نو دا په دې نور کې شواګانې موږ نور ته نه کینو ځکه چې حدیث دی چې دا پنډۍ لاندې پړکې و بیدې ښکاره کوئ نو ستاسو دې ماشوم ته چا ویلو چې دې دماغ کمزوري دی او د دماغو ټرانسفارمر یې څه دی دا یې ورته ویلو ټرانسفارمر نو په دې دماغو خلک ګرځي که په دې خپو ګرځي نو دا ټول خلک چې ګوډ ګوډ ګرځي دا هم په دماغو کمزوري دي دا ټي بي هم کېږي نو دا په دې نور کې شواګانې دا راشي په ووړي کې نو دې ستاسو ماشوم ته ریکټس بیماري وایي دې ته به انګریزانو د تیارې بیمارۍ ویلې 202 کاله وشو پښتنو ته کمزوری ماشوم او سوری پې شوی نو موږ الټه کار وکړو پښتنو دا ستاسو دپاره آخري ویډیو ده په دې ځان پوه کوي هسې هم جوړونه خراب کړه هسې هم په ځان کې کرونا واردوله هسې هم ځان کې کرونا ډیزیز وکړو زړه اټیک ته وایي سی وي ایم هسې ځان کې وکړو ټینشن یې د پکې هسې خلکو ورتلي دي چې تاسو کله ډاکټر له ځئ او ستنې ته لیکلی نو په یو خو په هفته کې ستن نشته او په 12 ورځې کې اصل خو چې ټیسټ وشي او دا ورکړی شي کنه نو یو څلور ستنې راواخلئ په 4 ورځې کې وڅکئ او د هغه نه وروسته بیا دا پنډۍ او مټې د الله دې تودو غرمو ته ښکاره کوئ او غوړي او هر څه ورڅه خورئ غوښې بندول پکې چا راوسي وعلی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر الله تعالی صورت انعام کې څه وایي او په اصحاب کهف الله نور نه لګاو او کله چې پاکستان کې ټریکټر نه و د اوبو ماشین نو خلکو څه کار کوو یوه نو دې دا ولې کېږي د شدید هارمونډي د اډوکو نور ویټامن دا یو نوم دی دې د کمۍ نه دا کمي ولې راځي د 0 نه واله 2000 یونټ په خوراک کې پکار دي زموږ خوراک کې نشته دی دویم د تودو غرمو نه په وړي کې پوستکي بچ کول نو دا د الله تعالی دا ټول نور راشي او په دې نور کې شواګانې الټرا وایلټ ریز ورته وایي یو ای دی دا په سار کې تاسو پښتنو ښه واورئ چې په کوم ځای کې وایي ځکه پنجابیان هم بیمار دي سندیان هم دي چې چېرته مسلمان دی ټول ناجوړه دي او سر تاسو په سعودي کې پاتې شوي تاسو هلته چا حجامه هم کړې ده او حجامې څخه شوی وي که خراب شوی وي او هلته وایي د دې هسپتالونه دي په سعودي کې صحابه حجامه محمد صلی الله علیه وسلم وختو کې به کېدله سنت طریقه وه بیا ډېر خلک ټلیفون وکړي چې په سعودي کې نور تیز دی او په دوبۍ کې نو زه سوچ کوم ما ډېر علماونه چې څومره اصحاب د نور د وجې مړه اصحاب چې دي نو ټول زیات شهیدان شوي دي او پښتنو مسلمانانو کې نور دی او انګریزان د پیدې واخیستې خو کاش چې کله به مونږ پوهېږو یوه نو دا شواګانې چې دي دا تیزې دي 400 فریکونسي د په سهار او مازدیګر کې بی بهترینی دا په غرمه کې دا راشي به دې پوستکي باندې ولګي او به دې پوستکو کې چربي او به دې پوستکو کې د پرې ویټامین D3 جوړ شي بیا جګر کې د D2 جوړ شي او په ګردو کې د هارمون D جوړ شي بیا د هارمون D څه کار کوي کولمو کې کلشیم جذب کوي د هډوکو دپاره او د غاښونو دپاره کلشیم چېرته په شړومبو کې په شودو کې او په مستو کې دویم میګنیشیم جذب کوي نو میګنیشیم چې ماشومانو کې کمی د وخت نه نو نرز یې نه جوړ شوي چې خبرې وکړي هېرېږي او قبضي ضد کوي ضدیاني چې چل کوي غټ بنیادمانو په ښې سوځي زړه د رضا کې اختي سپینېږي خېږي څنګه چې ما کې نشته سوچونه کوي یاداشت یې کمزوري او خفه کېږي سړی زړه د رضا ډېره کوي خپې سوځي موړې خرابي خوب نه ورځي د خولې خوندې خرابي او سوچونه کوي بعضې خلک خودکشي کوي بعضې خلک نور خلک وژني او دریم چې دی
هارمون ډي چې کله کم شي نو په وجود کې زنک نه استعمالیږي، نو د وجود قدرتي طاقت کم شي، جراثیم مړه کوي. نو خلکو ته ټوخی، بادونې، زکام دا راځي. او کله چې هارمون ډي کم شي نو په وجود کې پیراتایرویډ هارمون سیوا شي، بیا دا د هډوکو نه کرشي ملازمت کوي. د ماشومان کې تندي بوټ بوټ راوباسي، دا ولېګندې ولا نه بندي، پختې په کلینګي ولا کمزوري کوي. غټو بنیادمان کې د ملا د مهوري وي، ملا د جوړونو د هډوکو د ټول وجود استړی کیږي او 14 کاله پورې چې نو خو غونډکې پاتې شي. بیا په نور کې دا بي شواګانې بهترین دي، سی چې دي کنټروورشل دي. او کله چې ته د بي په پوستکي مالینات نو پتا کې به ډي کمیږي، او ډي چې د کې کم شو وټامین ډي د هډوکو وټامین نور یو نوم دی، نو ډیزیز وي، ډي نه ډیزیز. او کله چې پتا کې بیماری راځي نو ای به دې تباه کیږي. ای قانوني ته وایي، پیسې ته، لکه دې کس چې 25 لکه روپۍ لګېدلي، او بیا چې ای دب کې ډي دب کې کمی نو اف تی جوړ شي، فیمیل زنانه، اسې سړی کمزوري بیا به شوی به دی A B C D. کله چې تا کې ډي پوره نو سی به دب کې نه راځي، کرونا به ته نه کېږي. او کله چې دب کې ډي کم نو سی به هم دب کې راځي او بیکاره به، ټیک شو. او ډیزیز به دب کې راځي، ډیزیز بیمارو ته وایي. او ای اکانومي، نو په ټوله دنیا کې خلک سوچ کوي چې اټیک ولې کېږي، شوګر ولې راځي، ملا درد ولې راځي، ټینشن ولې، زمونږ ولې چې خلک نه کېږي په تا کې ټینشن دی، ولې دا ټینشن بیماری نه ده. په ټوله دنیا کې خلک هارمون ډي د دې لپاره خوري چې ما کې ټینشن وشي، زکام ونشي. نو ستاغه سعودي کې چا چې کم هندو ډاکټر ته علاج کړي نو ځان له ټول نه جوړ دي، کرونا راګیر کړي، هغه په کورسۍ کې ډډه والي او بس تناس په کوشش کوي. هارمون ډي داسې مثال دی چې په چا کې کمی د نور وټامین، د هډوکو وټامین، نور وټامین دا ټول یو نوم دی. لکه په مانځه کې چې جان بوج کر ولا نشکر وایي چې یا الله ستا شکر نه ادا کوم، نو دا چېرته به د 15 نه کمې، اوس په تا کې 14 دي او هر 14 ورځې بس کمیږي. بیا په کور کې چې د یو بنیادم ټیسټ شي دا د ټولي، ځکه چې زمونږ چترۍ یو ده، زمونږ نغری یو دی، زمونږ ایر کنډیشن یو دی، زمونږ کاسه یو ده، زمونږ خوراک یو دی، زمونږ لایف سټایل یو شانته دی. نو دا چېرته د 15 نه به نه کمې، اوس په کې تش 14 دي، هر 14 ورځې پس نیمه بیرته کمیږي. بیا چې کله ته د استن اسکې نو غرمو ته به نه کښېني، په سر کې رخ شي او ګردې خرابوي، دا د الله خپل شان دی. بیا چې کله ته په پاکستان کې د ګلګت نه واله بلدستانه پورې او د سپتمبر نه واله د اپریله پورې نو په نور کې دا شواګانې ختم شي، نو بیا په 14 ورځې کې یوه ستن پکار ده. نو دا خبرې ډېرې اهم دي. او بیا چې کله هارمون ډي سیوا شي نو خلک سټیراید ورکوي. زموږ پاکستان کې خلک سټیراید د دردونو لپاره خوري، ډیټاکارټل او بیټنیلان او ډیټاکارټل دا، نو دې ته د هډوکو دشمن وایي سټیراید ته. نو دا خبرې ډېرې اهم دي، دا د الله تعالی تود نور دی او دا د غرمو نه جوړیږي. او د انسان د معمولي غلطۍ نه په خپله په وجود کې بلا بیماری پیدا شي په دنیا کې، او نو دې کې د ډاکټر طبیب ذمہواري نشته، دا د الله تعالی نور دی چې فری دی، او د انسانان په خپل کور کې په خپله د بیمارو علاج کولی شي. او د دې ډېرې پیدې دي، مثلا انسانانو پیسې هم بچت کیږي او ملک به مالدار خوشحاله وي. نو په ټوله دنیا کې یو ملک دی چې پاکې خلک خوشحاله دي، فینلینډ ته وایي، او پاکې ټایپ 1 شوګر نشته. ټایپ 1 شوګر هغه ته وایي چې کم انسولین مانی دي. او د نور نه ګل چاپې د سپینې حلقې ته کرونا وایي. نو زمونږ په دې صوبه کې 2.5% خلک ټیک دي په KPK کې، دغه دا چنګړۍ ښځې دي یا د پردي ګاډي چې سولۍ یا د سروس چې کوي. په پنجاب کې 30%، کراچۍ کې 10%. اچھا ته په سعودي کې چې ویل ته د پیلپنیان خو نه جوړه یو ولې شي نه لیکم دي خو خو به چې یو لفظ استعمالو دیهاتی بنده ہے، موږ خو ډاګانی دیهاتی بنده ہے، کلیوال کنه دا مطلب نو دات وس پنه ته وای دیهاتی بنده ہے. نو په دنیا کې بیماری شته، خو کوم چې د نور د نه کېدلو په پوستکي باندې په وړي کې د نه ارتلو د وجې نه کمې کېږي، نو دا زه د هیچا سم نه منم. نو موږ وو چې دا بار خلک راشي او د زمونږ نور ته کښېني، ځکه زمونږ پاکستان دومره ښایسته ملک دی چې اوسو تقریبا 14 میاشتې وشوي چې په ټوله دنیا کې پاکستان ښایسته ملک دی، ویزټینګ پوینټ زمونږ سره سړي. دویم زمونږ اسلامي ملک دی، نو په دې کې نه طبیب، نه لیډر ذمہوار دی، نه آرمی، نه ادارې، نه مولان، هر سړی ذمہوار دی د ملک خدمت وکړي. نو موږ چې دا بار خلک راشي د نور ته به هم کښېني، پاکستان به هم ویني او پیسې به هم پرېږدي. نو دلته خیر شاته اجازت نشته چې هغه وجود او کپړې وباسي څنګه چې په دوبۍ کې دي، او کم از کم زموږ چې د غرمو کې یو 6 ورځې تېرې کړي او $6,000 به پرېږدي او غوړې او کوچ به وخوري. نو زه په دې میرېږم چې کله د انګریزان راشي ولې چې دا چا کې هارمون ډي کم وي نو دماغ یې کار نه کوي، ځکه الله نه مني.
نو الله تعالی بیماری نه راولي او راولي نو بیرته ښې کوي. نو دا انسانانو په انسانانو کې ارتري د صحت مسلې دي پوه شوې. نو په کور کې چې د یو بني ادم ټیسټ وشي دا د ټولي نو ستا هارمونډي چې دي دا پېښور والا سټوډنټ چې دی نو دې ته ټي بي وشو بیا په هغه 1832 نو د انګریز چې کله ټي بي وشو د پوستکي نو د پوستکي ټي بي چې وشو لوپس والګریس ورته وایي نو دې غرمو ته ونیو پټو تراپي او بیا ول نوبل انعام ورکړو د نور سره. نو منګه سوري ته کېنو کله چې پاکستان کې ټریکټر نه و د اوبو ماشین نه او موبایل نه نو دا هغه دنیا ده هغه نور دی هغه نور شواګانې دي هغه زاویه ده صرف دنیا په دې ګنده شوې ده چې انسانانو د وجې نه ګاډي ډېر شوي بلډینګونه ډېر شوي په دې وجه سهولیاتو پاکستان تباه او برباد کوه افغانستان. نو په سعودي کې به زما هم خیال دی د نور د وجې نه څوک نه مړه او پښتنو چې زه سوچ کوم نو د هندوانو او انګریزانو سره په جهاد کې مړه دي یا په خپلو پتنو کې مړه دي او بیا د دې انسانانو د وجې نه په دې بیمارو مړه شو. نو ته سوچ وکړې که نه ستا عمر لږ زیات دی ته کوم ځای لګه بلامبټ ډېر هوښیار یا لکه کو زه سوچ وکړم زما پلار د خدای وبخښي 110 سلماني وفات شوی هغه زموږ انګریزانو سره جګړه و باجوړ کې نو په دې تورو بموال دی منډه نه شو والی نو په هغه وخت کې مړه دي بیا په خپلو پتنو کې مړه دي بیا د قومونو پتنې کولې او د دې ډېر شوکانو نه څومره چې د نور نه کېناستل د وجې نه بیمارونه پاکستان کې خلک مړي دا د انګریزانو بیماري دي. کرونا نه اوس هغه د 38 لاک خلک تقریبا په دنیا کې لاړ دا د خاپیرکو نه کېږي. نو پخوا به موږ د خاپیرکو کې څانګونو کې اوبه څښلې خو موږ اوس غوړي خوړل نو انسان اصل کې ګراس کټر پیدا شوی ګراس وښو ته وایي او واښه په اوړي کې کېږي په ژمي کې نه کېږي او خلک واړه واښه د ورځې کټ کوي او په سهار کې اوبه مسکه نو دا سرغړي به دې نه تولیږي. ما اورېدلي دلته تبلیغي مرکز دی غټ علیم دیب کې چې بخاري شریف دی چې سهار کې څوک اوبه څښي نو دا توریږي او محمد صلی الله علیه وسلم به غوښې ته د خوراک سرداره ویله اصحابو ته به ویل چې تاسو ډېر ګرځئ او غوښه به یې خوښوه او غوښې ته به یې خاص کر د ولي او عمر یا علي رضی الله عنه ته وایي چې تاسو د مالګې څخه شروع کوئ د مالګې څخه ډوډۍ نو ستاسو به 80 کاله پورې ستاسو به غاښونه نه خرابېږي او د 80 بیمارونه به بچوي. د پاکستان داسې ملک دی ته د پته هم نشته میډیکل سره تعلق نشته سکیبیز یو بیماري پم ته وایي نو دې موږ د الله تعالی دوه چینې راکړي یو په چترال کې ده یوه په منګا پیر کراچۍ کې ده 3 ورځې چې کول هم به پم ایسته ټیک ټاک شي زموږ په دې صوبه کې 2.5 بالکل 2 ورځې یعنې الله تعالی موږ له داسې څه راکړي دي چې موږ ته قدر نه ځکه دا روس او امریکا په پاکستان او افغانستان پسې کوشش کوي او دا یهود ځکه راځي ځکه مدینې نه یهود تللي اوس موږ انسانان مسلمانان الله دې راته معافي وکړي اول زه ځکه دا بون ویټامن هارمون ډي سمارټ ویټامن د نور ویټامن دا یو نوم دی دا چې په چا کې کمی هغه انسان ته ګوره دا به د انسانانو نه هېرېږي او د دنیا به شوقي وي دا چا کې پوره نو د پیسو نه شوقي او نه هېرېږي ځکه اصحابو به یو اصحابي به بلا پاره کړي ځکه اوس دا موږ بې غیرته شوي وو چې فلسطین ته پام وکړه د اسرائیل لږ خلک دی چې په دې پسې سړی ورشي او دې مرۍ نه ونیسي نو انشاءالله نیست نابود به شي عثمانیه دور به انشاءالله 222 کې شروع شي خو کاش پاکستان یو اسلامي ملک دی خدمت یې پکار دی د ټولو بیا په کور کې چې د یو کس ټیسټ وشي دا د ټولي ټیک شو نو موږ تش لکه زموږ غلطي پاکستان کې دا کېږي چې د زړه اټیک وشي موږ له وجه نه ګورو چې اټیک ولې وشو د جوړونو درد راشي وجه ول نه ګورو چې ولې وشو سوچونه خلک کوي وجه ول نه ګورو چې سوچ ولې کېږي کرونا راځي سوچ ول نه کوو چې کرونا ولې نه ختمېږي زکام راځي سوچ ول نه کوو چې زکام ولې راځي الرجي کېږي هغه سوچ چې الرجي ولې راځي یو غاښ وباسه او بیا ته پسې بل وباسه داسې نه و چې هلکه یو غاښ یې خراب شي دا بل ولې خراب شو او ورځ په ورځ باندې امسا ډېرېږه دا خو زموږ هغه نیدرلینډ و خدای دې تباه برباد کړي چې ټیکټر یې راله راکړو نو موږ د هاکي ټیم ختم شو هاکي والا دلته حسن سردار فلاینګ هارس پې ورته وه اوس هغه هاکي نه خلکو امساګانې جوړې کړي غریبانان پرې ګرځي او بیا چې کله ګوادر جوړېده او خلکو راله دا واشنګ مشین یې راکړې چې دا ښځې راونوځي او په دې غرمو کې جامې وینځي او بیا ورته بیل ګیټس موبایل جوړ کړي چې دا واړه راونوځي د موبایل کې لوبې کوي نو بیا د که چاته کم نشي حجامه چې کېدله هغه سنت طریقه و محمد صلی الله علیه وسلم وخت یو کې به کېدله هغه کې به دم هم خلک دی کېده الحمد وخه سورت کاف وخه او بسم الله سره شروع کوه اعوذ بالله وخه نو پیریان به هم دته نه راځي خوشیزي کې مه کښېنه ډېر چې خفی سړی هکې پیریان راځي ځان له چې ګرځي هکې پیریان راځي خاندي چې ډېر هکې پیریان راځي
چې ډېر سړی خفه یقین پیریان راځي پیریانو کې زمونږ نه هغه تقاطر دي میږیان د ځانه شي جوړولی اوښ هم شي جوړولی اور دی الوځي خو دا کې زمونږ نه ځکه کمزوري دي چې موږ د انسانان یو موږ کې عقل دی که چې فرشتو الله ته وایي چې ولې نور مخلوق پیدا کوي موږ یو بین او جین الله ویل زه انسانان پیدا کوم نو پیریان موږ کې ځکه راځي خو پیری کړه ته به ځان ډاډه کړو محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زما په شکل کې الله نشي راتلی نور په هر شکل کې شي راتلی کله ته د پیري نه ویلې انسان کې بیا ورنوځي او پیریان چې په چا کې ورننوځي نو بیرته وتلی ډېر راځي پیریانو کې مسلمانان غیر مسلمه قومونه پکې شته زموږ خلک پیریانو پسې کنځلې کوي دویم هډوکي مانې پیریانو له غوښه کېږي نو هډوکي لږ عزت پکار دی که چې پیریان مخلوق دی د الله مخلوق دی زموږ کلینیک کې ومي عرضې کوي خو دی وایي تقریبا دونه ماشومان راوړي چې انسان یو راوړي دی زر راوړي خدای ځای ځکه نه نیسي چې دا د اور نه جوړ دي دی په دې سوړو کې هم ګرځي په مار شکل کې راځي او کور کې وایي چې ماري نو 3 ځله به ورته ووایي یا 3 ورځې یا 3 ځلې ویني چې ووځه چې نه وځي نو بیا به یې وژني دا په هر شکلونو کې راځي پیریان خو زیات په ښځو باندې راځي ځکه چې ښځې هغه ښځو باندې وایي ډېر راځي چې کوم شیشې ته ډېرې ګوري او یا خپه یا ځان لای یا خاندي ډېره یا خپه کېږي ډېر سړی یا په کندو کې ګرځي نو په هغو خلکو پیریان راځي او دا حقیقت دی پیری دروغ نه دی ولې قرآن کې من الجنة والناس بلا مخلوق دی اوکې تھینک یو السلام علیکم